نو صافي صاحب نه تقاضا کوم چې یو څو خبرې تاسو ته وکړي دا زما د مور د هغې د روح ثواب به وشي. نه صدق الله مولانا. موږ چې کله په دغه حضرت محترم شیخ الحدیث شیخ التفسیر استاذ الاساتذه قاضي فضل الله صاحب ایډوکیټ الله تعالی دې ولته ژوند ورکړي په دغه د مور په مرګ خبر شو موږ په خپل هم څه بیمار و ناجوړ وو نو دا سوچ فکر وو چې حاضري ورکړو د ده په خدمت کې د ده سره به هم ملاقات وشي دا به بانه شي په کار دا وه چې پر دې موقع باندې ملاقات شوی وای چې دغې د صدمې او د پریشانۍ موقع نه وای بل یو د خوشحالۍ پر موقع لیکن اتفاق دی مور وفات د مور ډېر لوی نعمت دی پر دغه موقع باندې ملاقات او بیا تعزیت اظهار دا مې ضروري بلله نو نن ملګري را سره وو د کوټې نه راغلي وو زموږ سره حضرت مولانا خدای دوست صاحب دی د تحصیل کوچلا په ضلع کوټې امیر دی د جمعیت علماء اسلام او په 2014 کې الیکشن هم کړی دی پر صوبایي حلقه باندې 14,000 ووټ یې واخیست او بل ملګري حاجي نعمت الله صاحب دی د ده سره په کابینه کې دی بل حاجي محمد عوض صاحب دی هغه هم د ده سره په کابینه کې نو مشوره وکړه د ټولو اتفاق پر دې ووت چې حضرت قاضي صاحب له ورسو دغه تعزیت وکړو الله تعالی دې ستاسو والده مبارکه مغفرت وکړي خدای دې وبخښي الله تعالی دې جنتونه ورکړي خدای کریم دې قبر باغچه د باغچو د جنت نه وګرځي الله تعالی دې اعلی څه اعلی جنت وله ورکړي خداوند کریم دې تمامو پاتې شوو بچانو قریبانو لوایقینو ته صبر جمیل ولره ورکړي رب کریم دې په دنیا او په آخرت کې ښه عوض او ښه بدله ولره ورکړي مور مرګ داسې شی دی زموږ په علاقه کې یو کهاوت دی یو متل دی چې دا حقه پیاله ده چې هر څو سړی ځان کاږي جنځغلي د مرګه څه نشي تللی مرګ به یې په څټ کې سپوري قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم چې هر څو د مرګ زغلي هر څو د مرګ زغلي مرګ به درپسې په څټ کې به در سپوري غزار کړی به نو الله تعالی فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله د مرګ ګړی رالی بیا نه یو ساعت یو ګړی مخکې ځي نه شاته ځي بیا هر څه ختم شي نو الله تعالی دې مغفرت وکړي خداوند کریم دې قاضي صاحب ته او نورو ټولو لواحقونو ته صبر جمیل ولره ورکړي ما په خیال ما په یو کتاب کې لیدلی دي کېدلی شي زه غلط نه یم د حضرت موسی علیه السلام په باره کې چې د ده مور وفات شوه نو بیا دی راووتې نو خو ورځ بعد به راوتلی یا به دوې راوتلی یا به درې راوتلی نو روان دی داسې لکه موږ د کلي څه چې اوس قاضي صاحب مازدیګر ووځي روان یې نو دی روان چا غږ پر وکړي چې تو خو هغسې روان یې لکه پخوا چې روان یعنې مثلا پخوا زه وږې وهم روان یم نو تو خو هغسې روان یې هېڅ فرق دې هم نه دی کړی له مخ به راواړوي چې ولې خیر دی مسله څه ده نو څه فرق کوم زه خو هغه سړی یم لکه پخوا هغه ورته ویل یا پخوا ستا مور ژوندۍ وه اوس دې مور نشته پخوا د مور دعا درپسې وه اوس د مور دعا نشته لهذا مخکې به کږه مږه کله چې به یې کږندۍ راتله نو دا کږندۍ مخ به د مور دعا ونیوي اوس به د هغه کږې یا د یو پریشانۍ مخ د مور دعا نه یې څوک به نیسي اوس به په خپله محنت کوي لهذا هغسې مه ځه لکه پخوا چې دی مور د دې څخه دا اشاره ده دې ته چې مور ډېر لوی نعمت دی د مور دعا خداوند کریم په قرآن کې در ما قاضي صاحب ډېر په پوه دی
علم ورسره دی. الله تعالی موږ طالبانو سبقان مې دلته ویل په دا مردان تورو کې ما یو کال سبق ویلی دی پر مولانا غلام محبوب مولوي صاحب. هغه باندې ما سبق ویلی دی پر مولانا عبدالسلام صاحب د فضل مولا مولوي صاحب په مدرسه کې هغه باندې څه وخت سبق ویلی و. نو قاضي و، صدره و، امور عامه، مسلم ثبوت دا مې نو دلته ما سبق ویلی دی. نو دلته په هغه وخت کې مې ستاسو نوم اورېدی قاضي صاحب قاضي صاحب. شوق به مې کېدی چې دی وخت راځي چې موږ طالبان یو په قاضي صاحب یا دا طالبان به راتلو د علاقې و د وطن پر تا به سبق وایي د بلوچستان لکه اوس مفتي امین الله صاحب مو اوس ولیدي تا نوم واخلي. ما و دوی په ګجرانوالۍ کې زما په خیال په یوه ځای واوه په قاضي امین الله صاحب باندې سبق وایم. نو موږ شوق کېدی دا ملګري به مو ولیدو چې راځو به دلته به سبق وایو، لیکن هغه د بده مرغه چې موږ راتلو ستا پر چم ښه تللي وې ډولې دي نو قسمت نه وشو. نو د مور مرګ نو قرآن کریم کې خداوند کریم پنځه ځایه د خپله نامه بعد یعنې په قرآن کې که تاسو وګورئ الله تعالی نوم یا یوځي یا د ده د نامه څخه بعد رسول الله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ومن یطع الله ورسوله مختلفه لکه په دا اوس آیاتونو چې وویل شو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وهر ځای چې وګورې الله او رسول، لیکن پنځه ځایه په قرآن کې داسې دي چې الله تعالی د خپل نامه نه وروسته د مور د پلار وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دغسې په قرآن کې پنځه ځایه. اوس موږ چې خپل کور ښایسته کوو یا خپل بیټک درنوو نو موږ د کور پر ګیټ باندې پر دا یوه ځای باندې الله ولیکو جل جلاله، بله خواته ولیکو محمد صلی الله علیه و آله وسلم. په مسجد کې چې و محراب ته وګورې هم دغه موږ یې په درنوو په ښایستهوو سونې ته سوهګاه. سونا په خپله قیمتي ده چې د سونا اوبه ورکړې نوره قیمتي شي. نو الله د خپل نامه سره همیشه په قرآن کې رسول الله ذکر کوي. نو چې کله د الله بعد په قرآن کې پنځه ځایه د مور د پلار ذکر کوي د دې معنا دا ده چې د دې قیمت د دې وزن د دې اهمیت ډېر لوی د مور د پلار، ځکه الله تعالی د خپل نامه په لمن کې دې ذکر کړي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بندګي د لوی رب وبالوالدين احسانا. لکه په قرآن کې الله تعالی فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نو ډېر لوی نعمت دی مور چې د چا دا ژوندي مور پلار نو پکار دا ده د مور د پلار احترام وکړي او د مور د پلار عزت وکړي، د مور او د پلار پر مخ نه ور وګرځي. زما نه دي په یاد چې زه د پلار په مخ کې سرتور سر کښېنستم، دا زما نه دي په یاد. زما نه دي په یاد چې ما د پلار په مخ کې پښه وځغوه، دا زما نه دي په یاد. دا زما نه دي په یاد چې ما د پلار په مخ کې پر بالښتر څنګ ولګوه. دا ژوند په کار راغلی د پلار او د مور د احترام سره وکړي. نور خو تاسو په پوهېږئ چې پلار او مور څومره قیمتي دي، څومره لوی نعمت دی. الله تعالی دې د قاضي صاحب مور مغفرت وکړي، الله دې جنتونه ولره ورکړي. خداوند کریم چې دغسې بچیان چې لري لکه قاضي صاحب صدقه جاریه ده چې هره خبره کوي پیدا یې موله رسېږي، چې هره خبره کوي پیدا یې موله رسېږي. نو دا خو ډېر لوی نعمت دی، دغسې نیکبخته ده مور، نیکبخته ده چې دغسې اولاد تر شا پاتې. الله تعالی دې موږ او تاسو منډو ته ژوند او زندګي ورکړي سره د صحت نه، که د چا دا نه وي په دې دنیا کې د هغه دې الله مغفرت وکړي. وما علینا الا البلاغ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها، اللهم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يسر حسابها ويمن كتابها وثقل ميزانها بالحسنات. اللهم يسر حسابها ويمن كتابها وثقل ميزانها بالحسنات. اللهم يسر حسابها ويمن كتابها وثقل ميزانها بالحسنات. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يسامح